چې یاره دا خوږ پیغمبر موږ ته د زناکارۍ په باره کې څه وایي دا خوږ پیغمبر چې موږ ایمان د رسالت پر لرو دا موږ ته د دې لمانځه د قضایي په باره کې څه وایي چې لمونځ قضا کې څومره ګناه ده رسول الله فرمایي چې لمونځ د چا په یاد دی چې خالي د جماعت له نه چې د جماعت قضا کوي دا منافق دی فاسق دی فاجر دی ګواهي یې مردود چې خالي جماعت له نه رسول الله فرمایي وایي دا منافق دی دا د مناجبات په خوله د خدای نه وایي نه زوال دا رسول الله فرمایي راز شل حدیثونه په دې کې ښکاره کړل رسول الله وایي چې څوک د مقصد د سار جماعت نه ځي دا فاسق دی فاجر دی او دا رقم انسان ګواهي مردود ده ګواهي نه قبلېږي که سبا و یو قاضي و حاکم و یو عالم و مفتي ته پیښ شي ګواهي مردود دا فاسق خو جماعت نه راځي دا خو جماعت دی هغه خالي د جماعت په اړه کې دا وایي او رسول الله دومره پر خپل امت باندې مشفق دومره د شفقت ډک انسان لکه نبی علیه الصلاة والسلام پر خپل امت باندې څومره شفقت وکړ حتی چې په وخت زکندن کې امتي امتي په قبر مبارک امتي امتي په ورځ د قیامت په امتي امتي دا نارې وایي هر نبی د نفس نفس نارې وایي نبی علیه الصلاة والسلام د امتي امتي نارې وایي ګوره هغه نارې د امتي امتي په وخت زکندن کې په ټوله زندګي کې په انتقال کې په قبر مبارک کې او په ورځ د قیامت کې د امتي امتي نارې وایي لیکن ګوره رسول الله څه وایي د جماعت قضیې په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله په مسجد کې اذان وشي او زه دا مسجد ته راسم په دې مسجد کې ولاړ یم شاوخوا وګورم چې کوم څوک جماعت ته نه راغلی زه دا ځوانانو ته بوټي په لاس ورکړم چې ورسې دا کم کسان جماعت ته نه راغلي په ورو کې ور واچو دا ظالمانو کور ته ور واچو چې ماته نه راغلي ظالم حي على الفلاح الفلاح اوري هم لك شذ بغيرته ته په فون دي باندې منځ کې مسجد نه راځي نبی عليه السلام یو کور ته ور واچو څومره غټ ناراضګي د نبی عليه السلام د خپل امت سره خو بیا نبی عليه السلام وایي چې په دې کور کې زنانې دي سپنسري دي سپنژرې دي په دې کور کې کښنیان دي په دغه وجه باندې ما د کور پرېږدم که چېرې دا کور کې کړ دی وای ما به ده دا کور ته ور واچولی رسول الله د خپل امتي و کور ته ور واچوي مسلمان خو ډېره غټه ناراضګي ده ډېر سخت حرام کار دی ګوره بار بار ماته ته ویلي دي چې یو لمونځ قضا کېدل اتیا کاله الله جل جلاله په جهنم سزا ورکوي او یو لمونځ قضا کېدل و الله تعالی ته تر هغه چا ډېر مبغوض دی چې کوم څوک قتل او قتال کوي مسلمان مړ کوي مسلمان قتل کوي تر هغه چا و الله تعالی ته ډېر مبغوض دی انسان دغه ښکار کوي چې کوم څوک لمونځ قضا کوي او په کتابونو کې راځي چې یو ښځه عیادي پر لنګول باندې کښنه یې پیدا کېږي نیمه یې کښنه یې پیدا شوی نیمه یې نه پیدا شوی هلته لمر په ډوبېدو یې د مازدیګر لمونځ نه یې کړی په دغه حال کې وایي که دې د مازدیګر لمونځ قضا کوي اتیا کاله به الله تعالی په جهنم کې سزا ورکوي چې نیمه یې کښنه یې پیدا شوی نیمه یې نه پیدا شوی څومره د تکلیف ځای دی لیکن هم په داسې کې وایي که چېرې د نیمه یې کښنه یې پیدا شوی و نیمه یې نه و پیدا شوی او دې لمونځ قضا کوي لمونځ یې نه ورکوي الله تعالی به په جهنم کې اتیا کاله به دا ښځې ته سزا ورکوي اشه نو موږ د چا په یاد چې خالي پر یوه خوب باندې ستا راسه قضا شي او پر سر درد باندې راسه قضا شي د پښو پر درد خالي راسه قضا شي خو خدای تعالی دې موږ ته معافي وکړي لهذا دغه خوش پیغمبر موږ ته دا وایي دغه الله تعالی موږ ته دا وایي چې دا کارونه مه کوئ زناکاري مه کوئ لمونځ مه قضا کوئ او دارنګه غیبت مه کوئ فسق و فجور مه کوئ یو د بل ظالمانو مځکې مه لاندې کوئ د مځکو غلو نن سبا دا کیسې ډېرې شو سوي د غمه ډکه رسول الله فرمایي چې یو چاراک ته مځکه دې غلا کړله یو چاراک مځکه ستا دپاره په دنیا کې بله یوه ګناه نه غواړي بس دا دې بس نور یوه ګناه هم ستا د تاسو نه غواړي دا ګناه دې بس دا یو چاراک مځکه دې سیټ کړه څه به کوو په ورځ د قیامت باندې څوک مشکک لرو څوک لرو چې فریاد ورته وکړو مه کوئ موږ خواست درته کوو زارۍ درته کوو چې د خدای قرآن چې څه الله تعالی کې فرمایلي باید هغه موږ خپل رسول چې کوم حدیث موږ ته ویلي دي هغه باید موږ خپل علما چې کومې خبرې موږ ته کوي دغه پوښتنې موږ ته پرې ایستلي دي دغه وزنې موږ ته پرې ایستلي دي باید دې علماو موږ په خوله وکړو پر علماو باندې بد نه وایي د علماو دښمني نه کوو د علماو عداوت نه کوو او علماو ته بد نه وایي بس د خدای دپاره موږ دا درته وایو خاص درته کوو زارۍ درته کوو چې کوم څوک په کومه ګناه کې ډوب وي د خدای دپاره هغه ګناه یې پرېږدي بس هر چا کې ګناه وي ستا خپلې ګناوې دې پرېږدي خدای تعالی دې پر دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله جل جلاله دې د عباداتو باندې موږ ته توفیق را نصیب کړي او خدای تعالی دې موږ ته داسې زندګي راکړي چې په ورځ د قیامت په پورته سترګو ولاړ او نبي علیه الصلاة والسلام په موږ باندې فخر کوي الله تعالی دې دا تر زندګي موږ ته نه راکړي چې په ورځ د قیامت رسول الله په موږ باندې شرمنده وي او موږ رسول الله ته کتې رسول الله په مخ کې زموږ سترګې شوي دا تر زندګي دې خدای تعالی موږ ته یو سکند نه راکړي وما علینا الا البلاغ المبین
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته. مفتي عبد الجبار، مفتي عبد الجبار، خدایا ستا دین خادم بچی د هوا آدم، خدایا ستا دین خادم بچی د هوا آدم.